ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناظرینو ته یو ځل بیا په پروګرام کې خوش آمدید وایو. الله کریم جل جلاله دې ټول دوستان ټول ناظرین خاد او آباد او خوشحاله. ناظرینو نن مو تاسو ته یو بهترینه موضوع او د دې وخت مناسب د دې میاشتې مناسب د دې شپو او ورځو مناسب یو څو خبرې تاسو ته مونږ راوړي دي. امید دی چې هغه تاسو ټول ووري او د هغې نه څه فایده حاصله کړئ. په دې پروګرام کې یو ځل بیا زما سره زما ډېر خوږ ورور او قدردان جناب حضرت علامه مولانا شبیر احمد مدني صاحب موجود دی. هغې ته په دې پروګرام کې خوش آمدید او هرکلی وایو. په خیر رالی هرکله راشئ. ناظرینو په پروګرام کې به مونږ نن خبرې کوو د شعبان المعظم په حوالې سره، خو خصوصا بالخصوص څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې میاشتې خو ډېر زیات فضایل دي. الله رب العزت جل جلاله دې ته ډېر زیات فضیلت ورکړی دی. خو په دې کې بیا یو بهترینه شپه راځي چې هغې ته 15 شعبان شپه ویلی شي. د 14 شعبان ورځ او 15 شعبان شپه دا ډیره یو بهترینه شپه ده او د عباداتو او دا د الله رب العزت جل جلاله د رضامندۍ یو موقع ده زمونږ او ستاسو سره. نو مونږ به د خپل ډیر درون میلمنه به مونږ د شعبان المعظم د 15 رات په باره کې تپوسونه کوو او د هغې نه به مونږ زده کړه کوو چې په دغه شپه کې مونږ دپاره څه کول پکار دي، په دغه شپه کې زمونږ ناظرینو دپاره څه کول پکار دي او په دې شپه کې الله رب العزت جل جلاله خپلو بندګانو دپاره څه خوښ کړي دي او حضور علیه الصلاة والسلام په دې شپه باندې خپلو امتیانو ته څه تاکید کړی دی او څه پیغام یې ورته ورکړی دی. نو راځو خپل موضوع طرف ته او د خپلې خبرې طرف ته مونږ تپوس پوښتنه د خپل درون میلمنه کوو چې الله رب العزت جل جلاله د شعبان المعظم میاشت د امت ته ورکړله او په دې شعبان المعظم میاشت کې بیا د خپلو بندګانو دپاره الله رب العزت جل جلاله کم اعمال خوښ کړي دي یا زمونږ دپاره څه داسې پکار دي چې مونږ په دې شعبان المعظم کې وکړو چې په هغې باندې الله رب العزت جل جلاله زمونږ نه رضا شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ستاسو د ټول ټیم شکریه ادا کوم چې تاسو ماته دعوت راکړو، زه مو راوبللم. د دې نه بعد تاسو سوال دا وکړو چې یاره په دې 15 شعبان باندې څه کول پکار دي. اول نمبر خبره خدا ده چې الله تبارک وتعالی جل وعلا زمونږ دپاره او د تمام مسلمانانو دپاره او د تمام مخلوق دپاره الله تبارک وتعالی جل وعلا داسې ورځې داسې شپې پیدا کړي دي چې هغه د مغفرت ذریعه په هغې باندې ګرځي. دغسې همدغه 15 شعبان هم چې کوم شپه ده نو الله تبارک وتعالی جل وعلا په دغه شپه باندې د خپلو بندګانانو ته مغفرت نصیب کړي. د حضرت موسی اشعری رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی، حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه شپه دا ډیره بهترینه شپه ده او په دغه شپه کې الله تبارک وتعالی جل وعلا یو خاص تجلی فرمایي ماشاءالله په خپلو بندګانانو باندې یو خاص تجلیات په دنیا باندې الله تبارک وتعالی جل وعلا یو خاص تجلی فرمایي. او یاد ساته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر چاته الله تبارک وتعالی بخښنه کوي، هر چاته. دا داسې بهترینه شپه ده چې په دې شپه باندې ټول مخلوق ته الله رب العزت بخښنه وکړي. خو که دا انسان الله تبارک وتعالی جل وعلا ته تسلیم شو، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو، د الله نه بخښنه وغوښته، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاره دغه انسان ته الله تبارک وتعالی جل وعلا بخښنه کوي. خو یاد ساته الله تبارک وتعالی جل وعلا فرمایي چې زه هم بیا په دې شپه باندې 2 کسانو ته بخښنه نه کوم. داسې کسان هم شته دی چې الله فرمایي چې زه بخښنه نه کوم. یو هغه دی چې څوک ناحقه قتلونه کوي، ناحقه قتل چې چا وکړلو هغه ته الله رب العزت په دې شپه باندې بخښنه نه کوي چې په کومه شپه باندې ټول عالم اسلام ته الله رب العزت بخښنه کوي. ټول عالم اسلام ته الله بخښنه کوي. لیکن دغه نور هم داسې څوک شته چې یو بل دا دی چې هغه کینهوري وي، په زړه کې بغض ساتي، کینه ساتي، الله فرمایي چې دغه انسان ته هم زه بخښنه نه کوم. یعنی مطلب چې بل یو انسان سره په زړه کې بغض کوي، حسد کوي او اسې بسې ورسره کوي یا د خپل وجوهاتو په بنا باندې دی حسد کوي، بغض کوي،
نو دا دومره بهترینه شپه د شعبان المعظم په دې باندې ورته الله رب العزت جل جلاله بخنه نه کوي. نو دا مونږ له پکار د چې په زړه کې بغض، حسد، کینه دا ختم کو. هغه یو قول دی کنه وایي چې یاره اختلافات کا حل مل سکتا ہے لیکن حسد، بغض اور منافقت کا حل نہیں مل سکتا. یعنی مطلب د اختلافات حل به ملو شي که د چا په خپلو منځونو کې څه اختلافات وي، څه خبرې اترې وي، نو د هغې حل به ملو شي، د هغې دپاره به دې څه کمیټي څه خبرې اترې به وشي، هغه ختم شي. خو که د یو انسان په زړه کې هسې بغض وي، هسې حسد وي، هسې منافقت کوي، نو یقینا د هغې بیا حل هم نه ملاویږي او الله رب العزت ورته بخنه هم نه کوي. نو دغه شانتي اوس په دې 15 شعبان باندې به مونږ په الله رب العزت باندې خپل ځان خامخا پخو او الله رب العزت به مونږ ته بخنه هم کوي. نو مونږ له څه داسې کول پکار دي چې په دې شپه باندې مونږ وکړو او الله رب العزت په دې شپه باندې خپلو بندګانو ته څه داسې ورکوي په دې شپه باندې چې د خپل بندګان په هغې باندې خپل ځان ته مایله کړي او مغفرت ورته نصیب کړي. اول نمبر خبره خو دا ده چې په دغه شپه باندې دا خو ډېره افضله شپه ده، بهترینه شپه ده، باید په دې شپه باندې ډېر زیات عبادت وشي. د الله تبارک وتعالی جل وعلا رضا انسان ولټوي، نو دا خبره لرې نه ده چې الله تبارک وتعالی جل وعلا به درته مغفرت ونکړي، بلکې خامخا به درته الله مغفرت وکړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې صحابه کرامو به په دغه شپه باندې به چې کوم دی یا په دغه میاشت کې یا په دغه چې مطلب څومره به رمضان ته هغه ورځې نږدې کېدې، نو دوی به ډېر زیات عبادت کول. اول نمبر به دوی د قرآن کریم تلاوت به ډېر زیات کولو، په دې خاص په 15 شعبان او په دې عموما په دې ټول شعبان کې به خاص قرآن کریم زیات تلاوت به کولو، ډېر زیات تلاوت به کولو. دویم نمبر به دا عمل کولو چې یاره څوک به صاحب نصاب و، یعنی په چا باندې به زکات لازمېده، نو په دې میاشت کې به هغې ضرور به ضروره هغه فقیرانو ته، غریبانانو ته به چې کوم دی هغې به دا دومره د پوینټ خبره ده که نه، دا زکات ورکول په دې میاشت کې چې که چېرته کې څوک زه وایم په دې رجب او په دې شعبان کې زکات ورکړي نو هغه ته پې ډبل ثواب میلاوي. څنګه پې ډبل ثواب میلاوي؟ ګوره یو خو د خپل زکات ادا کړه، د هغه ثواب وشو. او دویم نمبر خبره دا ده چې د په دې شعبان کې زکات ورکو نو د غریبانانو سره مدد وکړو د رمضان المبارک په هغه غله کې چې هغې رمضان المبارک خسته تیر کړي، هغې ځان ته خسته افطاري وکړي، خسته پشمنې جوړ کړي. نو زما په خیال چې هغه ډیر زیادت په دې ثواب کې د هغه وشي چې په شعبان المعظم کې څوک زکات ادا کړي. نو په کار ده چې په دې شعبان المعظم کې سړی زکات ادا کړي او غریبانان وګوري په چنګ ګاونډ کې، په خپلو خپلوانو کې، په ګاونډیانو کې او د زکات په باندې تقسیم کړي، نو یقینا چې د هغې رمضان المبارک به ښایسته تیر شي. خو د دې رمضان المبارک یا د دې زکات په حوالې سره یو تپوس رایاد شلو، د دې دپاره کومه چې زما د ناظرین دا وګوري چې یو انسان د زکات ورکوي، هغه زکات وباسي او هغه داسې ووایي چې یاره دا زکات په پیسو باندې زه غوړي واخلم، چینی واخلم، یا چې کوم دی نو اوړه واخلم او د یو غریب کور ته یوسم او هغه مخې ته یې کېږدم یې ورله ورکړم، نو د ده دا زکات په دې کې ادا کېږي او که نه؟ اول نمبر خبره خو دا ده چې دې کله د مال هغه حساب وکړي که نه، او دې مطلب پیسې چاله ورکړي نو دا به ډېره بهتره شي. مطلب پیسې چې دې ورکړي نو که د هغه کور واله چې څه ضرورت وي نو پخپله به پې باندې ځان له وکړي، او که چېرته کې نور دې پې باندې چاله غوړي چیني یوسي نو بیا هم زکات یې ادا شو، زکات یې ادا کېږي. خو بیا هم بهترینه خبره دا ده چې دې ورله پیسې ورکړي او هغه وکړي. راځو خپلې خبرې طرف ته د شعبان المعظم په باره کې مونږ خبره کوله. بل د شعبان المعظم کې زمونږ دا خلک یو عمل کوي او د عمل دا کوي چې دی په دې شپه باندې په 14 شعبان باندې د 15 شعبان په شپه باندې دی د مازیګر چې کوم دی نو د خپلو مشرانو یا د خپلو کشرانو څوک هم چې د دې په خاندان کې وفات شوي د هغې قبرونو ته ځي،
نو د دې څه حکم دی چې د قبرونو ته ځي او هلته د هغې دپاره دعا غواړي د مغفرت خپل ځان دپاره د بخښنې دعا غواړي نو د دې څه اصلیت یا د دې څه حکم دی؟ بالکل دا خو د حدیثو په رڼا کې دا چې کوم دی دا خبره ثابته ده او بله دا د اسم ادیرې ته قبرستان ته قبرونو ته تک پکار دی بالکل ځکه چې دا انسان د خپل هغه آخرت او د مغفرت او د خپل سوچ قبر ورته سوچ راشي لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به هغه به چې کوم دی نو دا قصه راته رایاده شو په منځ کې وبې کړمه چې عثمان رضی الله تعالی عنه به کله چرته کې ملاړو هغه به نه ژړل ژړا به کله نه کوله خو کله به چې عثمان رضی الله تعالی عنه په قبرستان باندې تېرېده نو ده به ژړل انتهایی ژړا به کول او ډېر زیات خفګان به ورته حاصلېدلو نو بیا دې نه چا تپوس وکړه چې تاسو خو ډېر نه ژاړئ په هره موقع باندې خو دا تاسو چې کله قبرستان باندې تېرېږئ نو دا ډېر زیاته ژړا ولې کوئ دا ولې ډېر زیات تاسو خفګان کوئ نو عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویلې ورته دا ځکه ډېر خفه کېږم چې دا قبر نه دی قبر دا د آخرت ړومبنۍ پوړۍ ده که چېرته څوک په دې قبر کې کامیاب شو په دې سوال او جواب کې کامیاب شو نو دی بس در آخرت در جنت پورې کامیاب نو ځکه به هغه چې کوم دی نو ډېر زیات ژړل نو پکار ده چې انسان لاړ شي مقبرې ته قبر لاړ ته شي. او هلته دته کې چې کوم دی د مطلب به بس آخرت فکر ورسره پیدا شي که نه بله په دغه شپه باندې خاصه ادیرې ته خلک ځي نو دا خو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي یو ورځ نبی پاک علیه الصلاة والسلام هغه زما سره و زموږ په کور کې و چې ما وکته نبی پاک علیه السلام نه و زه ډېره بجلتۍ سره چې کوم دی راپاڅېدم وي زما ذهن کې دا و کیدای شي بلې بیبي کور ته تللې وي بلې بیبي کمرې ته تللې وي خو چې ما د نبي پاک علیه السلام لټون شروع کړو نو ما هغه په جنت البقیع کې ولیدو د صحابه کرامو سره مې په قبرستان کې ولیدو صحابو د پاره نبی پاک علیه الصلاة والسلام مبارک ورته داسې مخ راواړلو وایي شي ته دا ګمان کې چې ګینې زه په تا باندې ظلم وکړم او یا رسول الله ما ویل کېدای شي ته د بلې بیبي کمرې ته تللې یا څه ضرورت دپاره تللې یا نو زه په دې وجه باندې راووتم نبی پاک علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمیل چې په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی جل وعلا په دې خاص بندګان په دې ټولو بندګانانو باندې یو خاص تجلی فرمایي چې په هغه تجلی باندې الله تبارک وتعالی جل وعلا تمام خلکو ته بخښنه کوي او مغفرت کوي او د شعبان المعظم چې کوم 15 شعبان دی د دې په باره کې یقینا دا قول هم شته دی چې په دې شپه باندې الله رب العزت جل جلاله د خپلو بندګانانو ته ټول کال اعمالنامه بندوي او بیا په 15 شعبان باندې بل اعمالنامه کولاویږي او هغه چې کوم دی بیا د نوي کال شروع کیږي نو د دې وجې نه حضور علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات تاکید فرمایلی چې تاسو په دې شپه باندې چې کوم دی نو هغه زیات عبادت وکړئ او زیات چې کوم دی نو په دې کې تاسو الله او په دغه حدیث کې بیا نبی پاک علیه السلام فرمایي چې یاره چې زه د الله نه بخښنه وغواړم الله خو تمامو خلکو ته بخښنه کوي چې الله نه زم بخښنه وغواړم ما ته مغفرت وکړي هغه لویه هستی د حضور پاک لیکن بیا د هغې باوجود هم د الله تبارک وتعالی جل وعلا نه د خپل امت د تربیت دپاره د خپل امت د دې دپاره چې زما امت هم په دې لار باندې روان شي حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات دغه کړی دی نو دا زمونږ د شعبان المعظم په حوالې سره یو مختصر شان پروګرام و انشاءالله دغه شانتي ښایسته پروګرامونه به ستاسو له وروړو زمونږ سره به په دې کې ډېر زیات مهمانان کرامي هغه به شرکت کوي ستاسو د خوښې به او ستاسو په رضا باندې او ستاسو په محبت باندې به انشاءالله دا پروګرامونه موږ مخ وړاندې بوځو نو په آخر کې یو درخواست خپلو ناظرینو ته کوو که چېرته تاسو زمونږ دا پروګرام په پیله ځل باندې اورېدلي زمونږ په چینل باندې په پیله ځل راغلی نو دا د ځان سره سبسکرایب کوي او دا د ځان سره وساتئ چې دا نوي پروګرامونه زموږ څومره دي او هغه تاسو ته راشي تر بل پروګرامه پورې درنه اجازت غواړم الله باندې مسپارم الله مخاط او